سجاد سے تاسو انتظار وکړو. ډاکټر سجاد صاحب انتهایی شکریہ ادا کوم. اوس موږ زموږ ډسټرکټ ارګنایزر ډاکټر سجاد شاه صاحب صاحب ته خواست کوو چې هغه راشي او باقاعده د مینې کوم آینده لارې عمل دی باندې تاسو په تفصیلي خبرې وکړو. ایجوکیټ شاه صاحب صاحب ارګنایزر د دې غونډې صدارت موږ ستاسو په مشورې سره ډاکټر سجاد صاحب ته ورکوو. تاسو ټول ته منظور دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر چیئرمین قومی وطن پارٹی ضلع بٹگرام په سټیج باندې موجود مرګرو او په دې میټینګ کې زموږ سره شریک عزتمندو مشرانو او همزولو، زه ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو په داسې وخت کې ټایم ویست او موږ سره راغلی په دې پروګرام کې شرکت وکړو، ځکه چې زموږ ضلع یا دا علاقه چې دا یو زرعي علاقه ده او نن سبا د فصلونو د دې د ټوټل کال د خلکو دې ته یو نظر یې په هغې کې ټایم ویست او ټایم ورکول، دا یقینا زه په هغې باندې ستاسو شکریہ ادا کوم. مرګرو دا نننی میټینګ موږ د دې دپاره ایښودی و چې څنګه په شاعله کې نورې سیاسي پارټیانې کردار ادا کوي، مسلم لیگ دی، عوامي نیشنل پارټي ده، تحریک انصاف دی، دغه شانې زموږ قومي وطن پارټي هم ده او هغې څه د تعارف محتاجه به زما په خیال نه وي، ځکه چې دغه یو سړی به دا کوي چې یاره د پارټۍ میټینګ لازم که په اقتدار کې خو به دې موقع به لاله کار کوي، که په اقتدار کې نه وي نو د یو سړي دا پروګرام وي چې یاره زه به که دې پارټۍ ته څه موقع میلاویږي نو سبا له به زما کار د دې قوم کار د هغې دپاره به دوی زموږ سره کومک کوي او کار به کوي. خو یو خبرې تاسو ته وضاحت کوم چې زموږ پارټي گو کې زموږ لاندې ملګري موږ سره او هغه بیا موږ پرېښودو او عوامي نیشنل پارټۍ ته لاړو، خو زموږ د لیډرشپ د آفتاب احمد خان شیرپاو په شانګله باندې احسان شته او هغه د ټولو نه زیات چې هغه دې شانګلې له د ضلعې درجه ورکړ ده، هغه دې شانګلې له د MRDP غوندې غټ پراجیکټ ورکړی و، هغه بیا وروسته جدا خبره چې هغه د چا لاس ورته لاړ او په څه طریقه باندې د هغې حشر نشر وشو، خو البته د هغه په موږ باندې احسان شته. هغه په دې شانګله کې یو تن نیم نوکر کړل بغیر د پیسو نه کړ دی، که خدمت یې کړلی بغیر څه د دغه نه یې کړلی چې یاره دا زما خلک دی او د دوی به زه خدمت کوم. علاوه د دې نه چې زموږ په وطن باندې د خیر کې یو بد حالات راغلي د دماکو په شکل کې، د طالبانایزیشن په شکل کې، موږ دا ویلی شو چې زموږ مشر چې دی هغه په نرتوب باندې د هغې مظاهره کړله، 3-4 په هغه باندې خودکش دماکي شو دي ستاسو د مخې، خو هغه هم بیا ثابت قدم ولاړو د خپل قوم سره، د خپل مړي سره، د خپل زخمي سره. او که پوخاره زموږ د پارټۍ بنیاد ایښودی شو دی نو د حیات محمد خان شیرپاو په وینه باندې ایښودی شو دی. زموږ خو هغه یاد نه شي، تاسو څوک مشران ناست دي پکې یاره هغه عوامي نیشنل پارټي هم کوي، خو موږ ته افسوس دی کله چې دغه شانې حالات راغلي نو د هغې لیډرشپ دغه شانې مظاهره نه وه کړې لکه څنګه چې زموږ مشر کړ. موږ ته پرې افسوس دی، موږ دا نه یو نرتوب زموږ یو دغه دی دغه یو مشر د چارباغ هغه به وایي چې داسې خاصیت نه دی، خو سړي الله په یو موقع ورکړي، موږ دا نه یو چې دغه خبره خو د هغه دغه مظاهره نه ده کړې. بیا که په حکومت کې راغلي د نوکرو په شکل کې په خپلو په ورکرانو باندې نوکرۍ خرڅې کړي دي، ستاسو د مخې ده ټول هغه کردار هغو نه دی ادا کړی. اوس به بیا را روان الیکشني او موږ به بیا ویو چې یاره بیا پکې زموږ دا سوچ ومي چې یاره مسلم لیگ مرکزي پارټي ده او پیپلز پارټي مرکزي پارټي ده او دا خو د مرکز پارټي ده، خو ملګرو به موږ باندې د ملکران ډویژن په ټایم کې حالت راغلي، په دې شانګله خو لږ کم راغلي او موږ د لومړۍ طرف ته راغلي، زما پکې خپل تره شهید شوی وم، زموږ دا باډر د دغه سره لګېدل دی د سوات سره، نو زموږ په سوات په خلکو باندې چې کوم حالات تېروتلي وو چې یاره د هغو کمې بې عزتیانې شوي، خو په هغه ټایم باندې چې کله په موږ باندې وخت راغی نو دغه زموږ د 400 د مردان د ثوابۍ دغه خلک وو چې زموږ هغه خویندو او میندو په سر باندې پړونه یې خور کړو او هغو له یې د دغه ځای ورکړه د رهایش، خپل کورونه ورسره خلکو تقسیم کړي وو. خو د هغې په بدل کې کله تاسو ته په پته چې وروره پاټک کې او د هغې نه چې کله په اقتدار کې راغلي او د هغې هغه دروازې د هرې ورځې چې کوم موږ د هغو هغه ول چې کوم دي د هغې وضاحت کوو، نو زما په خیال چې یو سړی تقریر ته پاڅي ثابته ورځ بلوي،
خو چې کله اقتدار راغی موږ به دې څه تمه کوو. په لاولنۍ میاشت کې داسې یو دغه راغی چې یاره د اسرائیلو جهاز خفیه راغلی او د دوی سره په اسلام آباد کې میلاو شوي دي او چاوې راغلی او چاوې نه دي. خو موږ وایي ځکه راغلی د دې ملک حالات ښه کړي، د اسرائیلو به خپله ځایمي او د دې وطن حالات ښه کېږي، جوزانې دې راځي موږ پې ځان نانګاره کړو. خو دغه نه وه. په دویمه میاشت کې د هغو اقدام دا و چې یاره زمونږ په حج باندې سبسیډي وه، یاره 15 لکه روپۍ به خرچه راځي، نو نیمه به خرچه به حکومت ورکوله او نیمه به ګورنمنټ برداشت کوله. او هغه دومره نه وي خو 2 روپۍ وي. هغه سبسیډي چې وه هغه یې ختم کړه. په درېیمه میاشت کې زموږ د توهین عدالت رسالت ملزمه چې د هایکورټه پورې سزا وه آسیه مسیح، هغه یې زموږ یو ذلیله غوندې جج راغلی و ثاقب نثار، د هغه پر دغه باندې په اوږی ټوپک یې خو او هغه یې رها کړه. په څلورمه میاشت کې د ده دا دغه و چې یاره دلته زموږ چې کله جنګ شوی زموږ پایلټان پکې نیولی شوي دي، نو د هغو باندې میخونه والی شوي دي د هغو په نوکونو باندې او دغه پایلټ پرېښود. نو یاره موږ به سوچ وکړه چې دا سړی د کومې ایجنډې ته راغلی او موږ ټول کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې باندې موږ دا ملک حاصل کړی دی. او د پارټۍ د پروګرام تحت په 17 تاریخ باندې په اسلام آباد کې زموږ مشروعات شوي، په 18 باندې په ثوابۍ کې زموږ جلسه وشوه. محمد صاحب ستاسو ټولو ملګرو نو موږ وایو چې د دې وکیل صاحب چې د نن نه پس دا یو آغاز شروع شي د قومي وطن پارټۍ په ضلع شانګله کې او د ضلع شانګلې پهچان موږ وکیل صاحب خبر وکړه چې افتاب احمد خان شیرپا ورکړ. نو موږ ټولو ته پکار ده چې دا موږ به مایوسه کېږي په دې وجه نه چې موږ لږ یو موږ مایوسه کېږو. مایوسه کېږئ به نه، ولې چې پښتون وایي پی په صبر او مري په غیرت. موږ چاته په ډېرو باندې نه یو ملامت. شکر دی په پنجابي پسې نه یو، په سیندي پسې نه یو، په خپل پښتانه ملګري یو افتاب خان په شیرپا پسې بقایا ملګرتیا به ښه په سچه کوو. دې روژه کې ما ته چا ووي چې د وقار خان ډېرې ته ځو، موږ ته روژه ماتې ویلې. ما ورته ویل که زه نه ځم ته د هغه په پارټۍ کې نه یم. نو کسان مې وروره جلسه نشته، جلوس نشته، روژه ماتې دی زموږ تر نه دي. هغه مسلمان دي، موږ هم مسلمان یم. ما خاطب ښځو ته لاړم چې لاړو هلته کې د هغه په بیټک کې کېناستو. نو څه ملګرو دا ګیله شروع کړل هغه خپلو کې چې به زموږ مطلب قدر نشته، عزت نشته، موږ یو. وقار خان زما په څنګ کې ناست و. زه راپاڅېدلم که عزت غواړئ قدر غواړئ زموږ قومي وطن پارټۍ له راشئ، که موږ لږ یو تاسو عزت به کوو. نو بیا وروسته هغه ملګرو ما ته وایي چې وروره دا تاباد ووایي افتاب صاحب ته موږ دغه ته موږ لږ وقار خان ته موږ لږ دغه شو کوچره شو دا تاباد ووایي. وروره مې زه ملګرتیا کوم په ښکاره او دروازې او د شپې او د ټوپک او د تماشې سره. د باکو او دوکو په پراډونو باندې نه پوهېږم. نو تاسو به نه مایوسه کېږئ. زموږ سره ملګری انشاءالله تعالی دې وي ډاکټر صاحب دی، وکیل صاحب دی او انور غوربندي دی. او انور غوربندي فرزند ته زه بیا مبارکات ورکوم چې د خپل پلار آغاز یې بیا راټینګ کړو او خپلې پارټۍ له واپس راغلو، موږ ورسره راغلو او د دوی ته زه بیا مبارکي ورکوم. موږ یې ملګري یو مایوسه 99% خلک زما شانې غربت زندګي ګزاري او 1% مالدار دی. نو دوی که څوک پیدا غلا کړل تاسو ټا غلا کړل تاسو ټول خدای څنګه څنګه خپل کما غلا نه کړی. موږ دې خلکو خو نه راکړي کنه، موږ خزانې نه دي لوټ کړي، موږ د خزانو نه خبر، موږ چې نه خبر. نو هغه ټول لاګان په موږ ورځي چې دا منګای به تاسو وړي. نو دا موږ نورا نشو برداشت کولای. باقي تاسو دغه چې زمونږ پارټي کمزوري پارټي نه ده، زمونږ پارټي طاقتور پارټي ده. طاقتور پارټي دا هغه ته وایم چې هغې کې غیرت دي. دې کې چې کوم کسان دي هغه اوریجنل کسان دي. هغه د پښتو متل دی وایي یو اورې سل پاپړ د یو لوړ. نو که سل تنه پارټي شي ول چې بې غیرته یو نن په یو ځای سبا بل ځای کې نو هغې بنچه کوي. یو تن پکار دی، هنر پکار دی. زه خو د وخت نه په دې قومي وطن پارټۍ کې ما هغه د پټو شهید د ټیم نه راواخلو. موږ په دې کې او موږ په غټې پارټۍ موږ ډېرې لیدلې دي. خو غټې پارټۍ کې اکثر ووټ ورکړي او دا کله سور سیلاب او کله شین سیلاب او دا هر څه راټول شي. خو چې کله ټیم راشي نو بیا دا خلکو کارونه نه کېږي. نو کارونه چې نه کېږي نو خلک ارمان کوي خو یاره موږ له دغه د خوږې ملګرتیا چې هغه زموږ په پارټۍ کې شته. شیرپا خان نر لیډر دی، پښتون لیډر دی، خو قوم پرست لیډر دی، پښتنو مین لیډر دی. او چې هر کله کوم د مشکل وخت په هغه باندې راغلی نو هغه د خپل قوم نه دی تللی چاته بار ته.
نه پې نن سبا څه داسې دغه شته ځان له خپل قوم او الیکشن هم ګټلی و الیکشن یې خپل په یو شیرپاو کې خپل سیټ ګټلی و په هر ځای کې یې ګټلی و چې هغه په هر سټیشن باندې 1400 ووټونه اخیستي دي دویم نمبر اوس یې پی ټي آی 600 500 اخیستي دي نو هغه څنګه وبېله خو دغه کې مزید مخکې نه شو تللی تاسو ټول ته پته ده چې څه شوي دي او څه نه دي شوي او په هر حال شي یو ورځ به واوري چې منزل ته به کاروان ورسي زما دا امید دی چې ستاسو کومه حوصله ده ستاسو کوم پارټۍ سره محبت دی او دا به ډېر زر تر زره د ډاکټر سجاد صاحب په شکل کې دی به تاسو انشاءالله اسمبلی ته ورسوئ نو دی به ستاسو د شانګلې د پارټۍ په سطحه ډېر ښه رول ادا کوي او خاص کر چې د شانګلې دپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو کوم جدوجهد دی او کومې کارنامې دي دلته ډسټرکټ شانګله د هغه یو کارنامه ده داسې شاه سعود وویل نور ډېرې منصوبې د آفتاب احمد خان شیرپاو نو زه تاسو نه دا امید لرم چې هغه کومه وفا تاسو سره کړې ده د هغه وفا به تاسو خیال ساتئ او د هغې په شکل کې به تاسو ډاکټر سجاد صاحب له دا سیټ انشاءالله ورکوئ دې سره زموږ د پارټۍ د یوم تاسیس باره کې چې کوم پروګرامونه روان دي دا چې زموږ په اسلام آباد پریس کلب کې یو پروګرام شوی دی بنو کې وشو راتلونکي جمعې ستاسو په سوات کې دی په هغې کې بھرپور شرکت وکړئ او انشاءالله په یک او نثار خان چیرمن قومي وطن پارټي بټګرام او ظهور چیرمن صاحب محمد افضل خان کده ناس زما قدرمندو مشرانو کشرانو مزورو د پریس والا ستاسو شکریه ادا کوم بانک وایي بانک ته بل سبب وسلم خاکی سرکاري عمارتونو منتي تاسو ټولو به اورېدلي په ټي وي منتي په میډیا منتي موږ د هغې شدید مذمت کوو قومي وطن پارټي شانګله او موږ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو لکه څنګه چې د ترکي اسلامي ملک صدر د هغوی سفیر د خپل ملک نه وښکی دی او هغوی خپل سفیر د ترکي ته واپس رالیږلی دی نو دغه شانتې د زموږ حکومت فلفور د فرانس سفیر چې کوم دی هغه د دې ملک نه ملک بدر کړي ځکه دا زموږ د مسلمانانو د ټولو زړه ازاري دل ازاري چې ورته وایي هغه شوې ده په دې باندې ستاسو اتفاق دی ټولو دویمه خبره زه نن وکړم چیرمن صاحب وویل چې ډاکټر صاحب 2.5 کاله پس ښکاره شو الیکشن شوی و د الیکشن نه پس څه لږې ډېرې ګیلې زما خپلې وې د پارټۍ نه وې په پارټي یو داسې شی دی چې دا یو کوري په دې کې ګیلې هم راځي خفقانونه هم راځي هغه خفقانونه او ګیلې شاه سعود خان سره زما په مخه هغه خبرې کېدې چې دغه ګیلې او دغه خفقانونه زما د پارټۍ سره په خپله راغلي دي هغه بیا ختمې شوې او په هغې کې موږ کېناستېدو هغه خبرې وکړې نو ستاسو مخامخ هله راغلی م هغه زما ته ذات پورې نه وي هغه که په لږ وخت کې حکومت راغلی زمونږ د تحریک انصاف سره د قومي وطن پارټۍ حکومت راغلی او څنګه تاسو ته پته وه سکندر خان په هغې کې سینیر وزیر او دې حلقې له پي کې 23 ته هغه 14 کروڑ روپۍ ورکړې وي شاه سعود خان ته پته ده متوکل خان ته ورکړې وي بیا د هغې نه فوراً پس متوکل خان پارټۍ نه لاړ ایم پي ته نو هغه خو د پارټۍ له او د دې خلکو له هغه خپل د طرفه پیسې ورکړې وي اوس که متوکل خان بیا لاړ بلې پارټۍ ته دا د هغوی قصور نه و یا نه یې ورکړي خپلو ملګرو ته نه یې رسولي دا هم د هغوی قصور نه و هغوی ورکړې وي خپل له طرفه ما ته ډېره کمه حصه راکړ وه د هغه طرف کومه حلقه پي کې 24 چې دی هغې ته 2 کروڑ روپۍ راکړې وي او دې طرف ته 14 کروڑ روپۍ په هغه ټایم کې ورکړې وي نو آفتاب احمد خان شیرپاو خان چې څنګه تاسو له دا ضلع جوړه کړې وه او د دې ضلعې نه پس دا د پریس دا ملګري زموږ ناستې دوی به په دې باندې ګواهي چې د دې نه پس د دې ضلعې د ختمولو هم ډېر کوشش بیا شوی و چې دا ختمه شي د دې هغه سټیټس ختم شي خو قومي وطن پارټۍ په هغه وخت کې او آفتاب احمد خان شیرپاو دا ناکام شي او د دې هغه وجود دې برقرار پاتې کړی شي بیا وروسته الیکشن وشو د تبدیلۍ په نوم باندې یو هوا په دې ملک کې راغله زمونږ نوره تبدیلي د ملک پرېږدی خو زمونږ په شانګله کې چې کومه تبدیلي راغله او په دویمه پیره چې کوم الیکشن کېده نو په هغې کې
دا خبره کېده چې که تاسو شوکت یوسفزۍ له ووټ ور نه کړو نو تاسو خلک کافران شوئ ځکه چې شوکت یوسفزۍ چې کوم دی هغه سپیکر کېږي هغه شانګلې نه بل څه شی جوړوي ووټ ورکوي ما په هغې کې او په د اتحاد زمونږ د اپوزیشن سره شی او په هغه ټایم کې ما د مسلم لیگ سره د رشاد خان سره ما اعلان کړی و چې د خلکو هغه رایې ما ټوټل ولیده چې نه ووټ په شوکت صاحب له ورکوئ ځکه چې شانګلې ته فایده رسي نو موږ خپل هغه فیصله دې ځای کې بدله کړه او موږ د شوکت طرف ته دغه وکړه چې موږ هم شوکت ته ووټ ورکوو خو چې د شانګلې له څه خوشحالي راشي تاسو وکته د وروستو د 2 میاشتو نه زموږ ایکسپریکس وی چې کوم منظور شوی و هغه زموږ د دغه نه ووته د ای ډي پي نه ووښکلی شو او زموږ وزیر صاحب ناست دی ښه طاقت دی ورسره ښه پاور دی ورسره هغه وایي چې 34-35 ارب روپۍ ما په دې شانګله کې لګول دي جو که تاسو ته معلوم وي او تاسو ته ښکاري چې 34-35 ارب روپۍ په کوم ځای کې لګېدل دي ما ته خو د هغې څه وضاحت څه ځای نه ښکاري دغه روډونه چې کوم جوړ شوي دي کوم چې دا روزانه بېګا په چکېسر کې یو ګاډی ارتو شوی دی یو ډریور پکې مړ دی هغه د مرګونو لپاره دغه ځانه پکې کمیشن یې نیم په نیمه پیسې هغه واخلي او نیم په نیمه ټیکهدار ته ورکوي دا تاسو ټولو ته به دا وضاحت وي دلته د آل پارټیز کانفرنس شوی و هغې کې ما دا ټول ایم پي اګان هم ناست وو حکومت نه شوی دی خو هلته یې نوم نشته نو ما ورته وویل چې رحیم شاه جي صاحب چې ته د بشام جړا کوې نو زه به د نورو شانګلې جړا څه وکړم دا وزیر صاحب خو زموږ د بشام سړی دی نو چې هغه د بشام سره دا کار کړی دی نو نورې شانګلې سره هغه چې څه کړي به تاسو ته معلومه موږ د ګرانۍ په زه تاسو ته څه جړا وکړم او تاسو به ما ته څه جړا وکړئ ځکه چې دا ګراني په تاسو له ټولو نه زیاته پته تاسو ته ده چې اوړه په څو دي تیل په څو دي وړۍ په څو دي او د دې تعلق د څه شي سره دی وزیر اعظم صاحب زموږ وایي چې ما په ټي وي ویل دی چې ډالر ګران شو ما په ټي وي ویل دی چې ګراني ده یو ملک وزیر اعظم دومره عجیبه غونته کې خبرې کوي چې په ټي وي هغه خبرې کوي هغه د ملک اندروني حالت نه دی خبره په ټي وي خبرېږي چې څه وشو نو په ټي وي خو تاسو موږ هم خبرې کوو چې څه وشو د ملک د وزیر اعظم خو سپاه سالار دی د ملک د مدینې ریاست دی نو په مدینې په ریاست کې دا حالت دی چې زه په خپله ایز ا ډاکټر زما خپل 3 هسپتال دي ما ته پته ده چې د دنده د مریض څه حالت دی د دوایانو څه حالت دی په یو عام اپریشن باندې په چې 6,000 روپۍ دوایي لګېده هغه دوایي 1400 او 1500 ته ختله 3.5% دوایي ګرانه شوې ده نو ایز ا ډاکټر زه په خپله ناست یم نو چې زه یو مریض ته ټسټونه ولیکم نو هغه بیا دوایي نشي اخیستی که دوایي ورته ولیکم نو هغه دغه نه چې ډاکټر صاحب ته ما ته دوایي څنګه ولیکلی چې تا ټسټونه نه دي کړي شي او د دې هغه وجود دې برقرار پاتې کړی شي یا وروسته الیکشن وشو د تبدیلۍ په نوم باندې یو هوا په دې ملک کې راغله زمونږ نوره تبدیلي د ملک پرېږدی خو زمونږ په شانګله کې چې کومه تبدیلي راغله او په دویمه پیره چې کوم الیکشن کېده نو په هغې کې دا خبره کېده چې که تاسو شوکت یوسفزۍ له ووټ ور نه کړو نو تاسو خلک کافران شوئ ځکه چې شوکت یوسفزۍ چې کوم دی هغه سپیکر کېږي هغه شانګلې نه بل څه شی جوړوي ووټ ورکوي ما په هغې کې او په د اتحاد زمونږ د اپوزیشن سره شی او په هغه ټایم کې ما د مسلم لیگ سره د رشاد خان سره ما اعلان کړی و چې د خلکو هغه رایې ما ټوټل ولیده چې نه ووټ په شوکت صاحب له ورکوئ ځکه چې شانګلې ته فایده رسي نو موږ خپل هغه فیصله دې ځای کې بدله کړه او موږ د شوکت طرف ته دغه وکړه چې موږ هم شوکت ته ووټ ورکوو خو چې د شانګلې له څه خوشحالي راشي تاسو وکته د وروستو د 2 میاشتو نه زموږ ایکسپریکس وی چې کوم منظور شوی و هغه زموږ د دغه نه ووته د ای ډي پي نه ووښکلی شو او زموږ وزیر صاحب ناست دی ښه طاقت دی ورسره ښه پاور دی ورسره هغه وایي چې 34-35 ارب روپۍ ما په دې شانګله کې لګول دي جو که تاسو ته معلوم وي او تاسو ته ښکاري چې 34-35 ارب روپۍ په کوم ځای کې لګېدل دي ما ته خو د هغې څه وضاحت څه ځای نه ښکاري دغه روډونه چې کوم جوړ شوي دي کوم چې دا روزانه بېګا په چکېسر کې یو ګاډی ارتو شوی دی یو ډریور پکې مړ دی هغه د مرګونو لپاره دغه ځانه پکې کمیشن یې نیم په نیمه پیسې هغه واخلي او نیم په نیمه ټیکهدار ته ورکوي دا تاسو ټولو ته به دا وضاحت وي دلته د آل پارټیز کانفرنس شوی و هغې کې ما دا ټول ایم پي اګان هم ناست